حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجع ابو موسیٰ وجعا شدیدا فغشی علیہ وراسه فی حجر امرأة من اہلہ فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال انا بريء ممن برئ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. دا هم د پرونی حدیث غوندره الفاظ لگ بدل دی او سنوی مضامین پکې هم شته. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار شو، وجع بیمار شو، مریضہ اور ډیر شدید بیمارو. فغشی علیہ نپاغ پرکالی راغلا، بے ہوشی پیرالا، یعنی تکلیف ورته ډیر دی، تکلیف کی بار بار بے ہوش کېدو. زمون خلق ته چې تکلیف ورسی بیمار شي بالفرض تبه ونیسی ټوخی راشي نو مخلوق ته بیا فریاد کوي، ککټ کې ناستي نو هم زیرګې وږي. او بعضې خلک خو مکاري نو قصدن عمدن زیرګې کوي دې دپاره چې خلک ما ته التفات وکړي او مال السرا کی جیب میں ډک شي. دا ډېر لوی ضلالت دی، لویه تباهي ده. بیماری چې چا راوستی ده هغه ته ژړل پکار دي، تکلیف چې چا راوستی دی د هغه نه امداد غوښتل پکار دي. عاجز مخلوق به چاله څه ورکړي. زمونږ د توحید عقیده کمزورې شوې ده، زمونږ خیال دا چې که فلانې نه امداد به مې وکړي. د الله په ذات اټل یقین ساتل پکار دي چې کوم تکلیف الله راوستی دی د هغې لرې کوونکی هغه دی، او چې کوم مصیبت هغه راوستی دی د هغې مصیبت لرې کوونکی هغه دی. بل څوک نه چاله تکلیف ورکولی شي او نه ته اخیستی شي. دا قسم حرکتونه دا دناعت ته، ذلت ته، تباهي ده. او لږ سوچ ځان له پکار دی. یو سړی ټول عمر روغ رمټي نو دی چېرته خلقو ته نه وایي چېره زه ګنې روغ یم، خو چې هغې سر خوږ شي نو بیا یې فریاد شروع کړي، هر چا ته به لګېږي. عجیبه خبره ده، کم ذات چې دومره نعمتونه کوي او ټول عمر تا صحتمند ساتي نو تا چېرې د هغې ذکر ونه کړه د خلکو مخکې، خو چې لږ مصیبت یې در باندې راوست نو اوس کوم کوم کوې. دا د ایمان منافي عمل دی. دې ته زمونږ خلک خیال نه ساتي، دې ته خیال ساتل پکار دي. تکلیف راشي نو هغه د انسان د مخ نه ښکاري، د هغه د ګرځېدو را ګرځېدو نه ښکاري چې د تکلیف دی. او کوم خلک چې پوهېږي انسانیت پکې نه تپوس هم کوي، امداد هم کوي. دا زمونږ د ذلت یو باعث او سبب دغه دی چې د لا اله الا الله جمله زمونږ په خولې بار بار ځي، لیکن موږ په دې نه پوهېږو چې تکلیف چا راوستی نو خفګان هم هغه ته ښکاره کول پکار دی. امام احمد بن محمد بن حنبل ډېر لوی امام دی، هغه ته امام اهل سنت وایي. او امام اهل سنت ورته په دې وایي چې هغه د یو بدعت مقابله کې ولاړو. نن خو زمونږ خلک هسې نمونه برباد کړي. یو کشر سړی به هغه ته امام اهل سنت ویل شروع کړي، نمونه خلک نه خرابوي. هغه وخت یو فتنه شروع وه، فتنه دا وه چې قرآن مجید مخلوق دی. دا ډېره لویه کفري فتنه وه. امام احمد د هغې فتنې مقابله کې ودرېد او ویې فرمایل قرآن مخلوق نه دی، قرآن د الله کلام دی او کلام د الله صفت دی، او د الله صفت مخلوق نه دی، دا مخلوق نه دی. په دې باندې هغه روزانه وهل خوړل، لس او شل او 13 ډنډې سزا به خوړه.
ستا په خیال چې دا اویاو اتیاو کالو یو سړی څلور نیمه شلو کالو سړی ته دروازې لس ډنډې په تیزۍ سره ویښ دوه ګزار یو کس ورکي هغه خواشي بیا نور تازه دم بل راشي دوه ګزار هغه ورکوي هغه به څه حالي هغه تکلیف کې به هغه ماښام کې ماسخوتن کې چې به یې پرېښود نو بیا به یې د هغې نه زیرګې کوو فطري خبره وه ډېر تکلیف وي ملګري چې رالل نو هغوی زیرګې واورېد دا ښه ملګري وو اصلاح به یې کوله اوس خو د چا د اصلاح په طور خبره وه که نه ترخ مویږي ترخ سره مویې یو سړی ستا همدرد دی او تا ته یې وویل چې دا کار ټیک نه دی داسې مه کوه ته د هغه شکریه ادا کړه ستا خیرخواه دی ستا وجود یې په جهنم نه رسود زموږ دا ډېر عجیب و غریب تربیت کېږي مشران هم داسې دي کشران هم داسې ورته یې دا کار مه کوه ګناه دی غلط دی نو تا ته وایي ستا ما کې څه کار دی زما تا کې کار په دی چې زه ورته یو ځای اوسېږو ته غر کې اوسېږه نه بیا به تا ته زه خبره نه کوم بچول هم ذهن داسې مه جوړوئ او ځان هم ذهن داسې مه جوړوئ دا فریضه ده د یو بل چې یو سړی غلط کار کوي نو بل ته ویل پکاري چې بھائی دا شی داسې مه کوه کې عیب خو نشته امام احمد رحمت الله تعالی علیه تکلیف د وجې زیرګې کوي سفیان ورته وایي چې دا مخلوق ته شکوه ده دا عالمانو خبرې که نه تا ته چې کوم زیرګې کوي دا شکایت مخلوق ته کوي او مخلوق ته د خپل تکلیف شکایت کول ګناه دی نورې څه نه یې ورته بس هغه دا مختصر خبره وویله چې دا مخلوق ته شکوه ده هغې نه وروسته امام احمد وفات شو لیکن تر وفاته د هغه چا زیرګې نه دی اورېدلی زموږ دغه مشران وو دی به یو امي سړی راغستی نه بیا ځان له مشر کړي دا زما جي مشر دی دی چې څه وایي زه به هغه کوم مشران دغه د دین مشران امام احمد د دین مشر و هغه موږ ته ثابت قدمي وښودله چې تکلیف الله راوستي نه انسان د خپل رب ته جاړي ته به الله اجر هم ورکوي الله به صحت هم ورکوي خلق چې کوم مخلوق ته جاړي نه هغه هېڅ نه کېږي په هغې نه اجر میلاویږي په هغې تکلیف او نه په هغې باندې څه کېږي د انسان هېڅ نه کېږي نو بارکیف دغه تکلیف چې هغه ته شروع شو د ده ګڼې ښځې وې د سیدنا ابو موسی اشعري صحابو کې د ګڼو ښځو رواج و یوې ښځه باندې به صحابو اکتفا نه کوله درې خو تقریبا د هر چا وې دي چا به څلور وې دا اوس خلقو یورپ نه یېرېږي نو دویمه ښځه او درېیمه ښځه او څلورمه ښځه د هغې تصور نشته دی مسلمانانو کې اوس او دا کمزورۍ د وجې نه چې رګنې اولاد یې نه وي یو څه بل څه دا جایز دی قرآن حکم دی زموږ خلقو ته د قرآن حکم نه دی یاد خپل ذهن یې جوړ کړی دی ځان له چې دا خو جي بیا دا چل کېږي دا چل کېږي د هغې یوې هم کله کله حال بدي چې کله یې خاوند خرابي چې خاوند سمي نه بیا د څلورو ښځو هم حالت ټیکي د دوه هم ټیکي اصل مسله دا ده چې مرد کې مردانګي نه ده پاتې شوې خبر دغه ده بنیادي خو دې حدیث کې چې راځي چې راسو فی حجر امرأة من اهله د دې دا مطلب نه چې د بل چا جولۍ کې سر دی نه د خپله یو ښځه ده د هغې ښځو کې د یوې ښځې جولۍ کې سر یخی دی پښتانه به دې ډېر بد ګڼي که سړی مري هم که نه خو د ښځې جولۍ کې سر نشي کېښودی دا ډېر غیرتیان دي رسول الله صلی وسلم چې وفات کړی د هغه سر کم ځای پروت و سیده عایشه فرمایي زما د مرۍ او زما د سینې منځ کې د هغه سر پروت و پښتانه و عجیب و غریب خلک دی دی خو نه مینه پېژني نه ښځه پېژني دا د مینې علامت دی هدې کې څه عیب دی چې کله رسول الله صلی وسلم یو کار کړی دی نو بل څوک څومره غیرتي دی چې هغه ته هغه عیب ښکاري دا عیب نه دی زمونږ د تمدن خلاف ده دا بېشک لیکن دا زمونږ د دین نمونې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو منځ کې و داسې
مشهور حدیث ته تاسو باورېدلی چې یو سفر کې د سید عائشہ د وجه قافله لیټ شو او بکر صدیق هم نه پایږي هغه لړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه ته خیمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر د سید عائشہ پتون باندې پروت و خزه ده صبر زو خو نه هغه چې ولید د خپل پلار ابو بکر صدیق هغه دې چجو کې داسې ووره لورې ده چې ستا د وجې دا مصیبت جوړېږي موږ ته ستا د وجې موږ ته دا قافله ولاړه ده هغه وایي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زما جولی کې نه وي نو شاید چې زه خوځېدلی وی خو ما ځان ټینګ چې پرېږدی به څومره ګزارونه کوي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشم راویښولی د ښځې او د خاوند دپاره مثالي ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو زمونږ خلک هغه وایي نه ورته شرم ښکاري د دې وجې نه خلقو سمینه محبت ونه پېژندل خپل کور نه خوشحاله نه شو په دې خوشحاله نه شو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت ورته دغلته نه دی معلوم لکه صاحب نشته دی د خپلې ښځې یوې ښځې جولی کې سره پروت دی هغه ښځه جاړي او داسې جاړي چې چغې وایي صحابیه ده فلم یستطع ان يرد علیها شیئا د ابو موسی اشعري کې طاقت نه و چې هغې ته څه ویلی وی هغه یې منې کړی وی یعنې تکلیف یې دومره ډېر و چې و به یې کتل خو به خولې څه نه شو ویلی فلما افاقه کله چې هلک ښه شو شدت د بیماری کم شو قال انا بری ممن بریا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یې فرمایل زه بریم زه جدایم زما براعت ته د هغه چا نه د چا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم براعت کړی پرون ویلي تاسو چې لیس منا ته څنګه زما ښځه او څنګه ته صحابي یې چې ته په دې څیز باندې داسې جاړې داسې جزا فضه کوې په الله اعتراضونه کوې یعنی دې کې مونږ ته دا ښیي چې که ستا په کور کې څه داسې ناروا کېږي تا منېږه د هغې په ها کې ها مه میلاوه زمونږ نارینه ټول ښځو ته ډېر کمزوري دي بیچارهګان چې ښځه څه وایي هغه کېږي ښځه چې جایز څه وایي نه دې وکړی شي بېشک دا نه چې د ښځې هره خبره منه کم سړی چې هوښیار وي هغه د ښځې جایز خبره مني ناجایز خبره نه مني بیا وی ورپسې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم برئ من السالقه والحالقه والشاقه کما پرونه حدیث ته چې ضرب الحدود وشق الجيوب خدای کې پکې حلق ذکر کړل دی سیوا ذکر کړل سلق صاد لام قاف او ضرب الحدود دا خو یو څه ده الفاظ بدل دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بریا من السالقه سالقه چاته وي التي ترفع صوتها بالبكاء هغه ښځه چې هغه خپل اواز هغه اوچتوي چغې وایي او دا سالقه سواد سره خو دلته لیکلی دی لیکن دی کې دوه عبارتونه دي دا سین سره هم ویلی شي او سواد سره هم ویلی شي لکه قرآن مجید کې راځي سلقوکم بألسنة حداد سین لام قاف او سواد لام قاف دا یو څیز دی سالقه ښځې ته وایي چې هغه په تکلیف کې چغې وایي نو دا هغه ده چې دعا بدعوى الجاهلیه یا دا هم ویلی شي چې ضرب الحدود ځکه یې سره دغه څیزونه وي والحالقه حالقه ښځې ته وایي چې اثر خوري ښځې سر نه خوري زمونږ علاقو کې ښځې سر نه خوري ښه کوي چې نه خوري ولې نه خوري په دې وجه نه خوري چې پایې کې بیا د هغې حسن ختمیږي د سر ویښتو د زنانه دپاره د هغې د حسن بنیادي توکی دی دا چې ته لرې کې نو بیا ښځه کې هغه حسن پاتې نه شي کوم چې و مخکې او دا د ښځیوالي علامت په خپل کار خوا دومره کلکه ده خو خپل خاوند باندې به زور اچوي چې ګیره وخورئ خاوند یې هم ګیره وخورئ
د مردانګۍ علامت ګیره ده او د ښځیوالې علامت د هغې د سر ویښته دي. د ښځې دومره زورورې دي چې خپل سر نه خري لیکن خاوند باندې ګیره خري. دا ګناه دی. حلق اللحیه ګناه دی، حرام دی. حلق د سر د زنانه او دا مختلف سیزونو باندې وکېده، اوس هم کېږي، اسلام کې هم شته دی. نارینه چې کله حج کی یا عمرو کی نو حکم دی دا چې دی بیا سر څه کوي، سر وخري. دا د عاجزۍ په بنیاد د عبادت په طور کوي. زنانه باندې د حج موقع کې یا د عمرې موقع کې سر خریل نشته. د یو دریو ګوتو برابر، دریو بندونو برابر سر قنچي کول دي په هغې باندې، نور سر خریل په هغې نشته. په نارینه باندې سر خریل دي. دا پښتانه لړ شي دي هسې کټونه لګوي، کینچي ورسره یې راواخلي، ځای ځای دو درې خربو کې بل ځای کې بل ځای کې. دا ګناه دی. سر وخوره یا ټول مختصر کړه. دا عبادت هندوان د خپلو بوتانو هم کوي. د هندوانو بتخانه کې بې شمېره ویښته پراته وي، هلته خلک ځي او سر خوري. زمونږ د علاقو خلک به هم پخوا پیر بابا له ته هلته بیا سر خورو. دا د عبادت دپاره. د شرک هم یو قسم دی چې دې دنیا کې نه و. دا ځوانان پیدا شو، غټ غټ ځوانان چې ته خلکو پنځ پیریان ووایي، چا ورته واویان ووایي، هغوی په دې څیزونو سم ودانګل راودانګل دی ختم کړل. دا ډېرې لویې تباهۍ وې په دې دنیا کې. اوس هم هندوستان کې چې کوم د هغې درمشالې دي، د هغې عبادتګاهونه دي، هلته کې ویښته د زنانو هم خري. او دا انکشاف شوی دی چې خلک خرڅوي هم، په زرګونو روپۍ د زنانو ویښته خرڅېږي. بلکې ډېر داسې دي چې هغه د غریبۍ د وجې نور څه نشته ورسره، نو څنګه چې زموږ خلک ګردو باسي خرڅوي، نو دارنګې بعضې ښځې ویښته وخوري نو خرڅوي. دا د انسانیت په مخ لویه څپېړه ده. کاش چې موږ د انسانیت خوا کې تېرېدی. یو بني آدم ګردو باسي خپل علاج کوي، یا د هغه په ټبر کې یا د هغه په کلي کې یا په دې قام قبیله کې څوک نشته دی چې هغه له پیسې جمع کړي او هغه د خپلې ګردې وباسلو نه منې کړي چې مه کوه. دا غیر انساني حرکتونه څوک کوي؟ دا مسلمانان کوي. مونږ اجتماعي فریضه مونږ نه پېژنو. دا اجتماعي فرض دی. ستا په خیال یو سړي خپل لاس به ورشي خپل ځان له زه ګرده خرڅوم؟ ولې یې خرڅوي؟ د مور علاج پې کوي. په دې څیزونو باندې یورپ عمل کړی دی. سره دی چې ډېر بدتمیزه دي، بد تهذیبه دي، کافر دي، غیر مسلم دي، لیکن انسانی همدردي یې کې شته دی. مسلمان ور پورې خاني داسې ښه یادلوي. د ظلم انتها ده. انساني همدردي هم څه شی دی؟ زمونږ خلک چې څوک پېژني د هغه خیال نه ساتي، د پلار خیال نه ساتي، څوک د مور نه ساتي، د بل به څه وساتي. انسانیت وتلی موږ نه. دا حلق الراس به دې دپاره کوو. دلته کې الحالقه ښځه ده چې هغه د غم د وجې خپل سر اخري. د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم برات کړی. وشاقه دا هغه ده شق الجیوب. شاقه هغې ښځې ته وایي چې جامې شلی، تکلیف پر راغی، مصیبت پر راغی، نو کله مخ ته گئی، کله جامې شلی، کله سر خري. او دا بالکل بعیني هغه حدیث دی کوم چې موږ ویلو، لیکن دومره ثابته شو دی نه چې صحابي هم دا منې کول غوښتل خو منې کولی نه شو. خو چې کله ټیک شو د بیمارۍ نه سم شو، نه بیا یې ښځه وزورله په دی او ورته یې زما د دې نه برات دی. ښکاره صحابیه ده. د غلطۍ احساس به شوي، ممکن د هغې الله توبه وباسلي. صحابیات یا صحابه په ګناه باندې نه ودرېږي. چې کله معلومه شي چې دا زه ګناه کوم، د هغې ګناه نه روځي. لیکن زموږ دپاره دا تعلیم دی او دا تربیت دی چې اول خو دې موږ په مصائبو کې او په تکالیفو کې صبر وکړو، برداشت وکړو. او که غلطۍ نه دا چلو شي بالفرض، نو الله رب العزت بخونکی دی. انسان د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي، اقرار دې وکړي
الله ته توبه وباسي نو الله به معاف کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.